یا الله وی د خپل مخلوق کې بدبخته مگر زوا دا ټول انسانان د جنت ته داخل کړي دي یو څه د جنت دروازې نه بهر ولاړ امام پکې ور داخل کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به ورته ورننه وځه هغه انسان چې د ټولو انسانانو په آخر کې د جهنم نه راوځي د ټولو جهنميانو نه کوم چې مؤمنان مسلمانان په آخر کې به د جهنم نه راوځي او په ټولو انسانانو کې به په آخر کې جنت ته ورننوځي د دې انسان ذکر حدیث کې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به د جهنم نه راوبس لیکن مخ به د جهنم طرف ته الله رب العزت ته وایي یا الله د دې جهنم لمبو د دې شغلو زما دا مخ وسوځو زما دا بدن خراب کو لږ مې د دې جهنم نه دا مخ را بل طرف ته واړو الله رب العزت ورته وایي اے بنده کیدای شي زه ستا دا دعا قبوله کړم مخ د بل طرف ته واړم بیا به رانه نور څه غواړې وایي الله نه غواړم بس دا یو سوال درنه کوم الله رب العزت وله دا مخ دې طرف ته راواړی کله چې ورته مخ راواړی مخامخ به جنت ویني حدیث کې راځي کله چې جنت ویني او د لرې نه د جنت دا بالاخانې او د جنت دا باغونه خوندونه او مزې د لرې نه به ویني دا انسان به حیران شي چې دا څومره خوندونه او مزې دي ټول انسانان هلته ورغلي دي زه یوازې دلته ولاړ یم دا ګوره ډېر ناشنا حیات دی ډېر ناشنا حالت دی موږ تاسې په منبر باندې بیانو غوږه مو ورته ایښودی دونه اثر یې نه خو یو انسان دی دا فرض چې دا ټول انسانان خپل خپلوان پردي ټول هغه یو ځای ته لاړ شي خوندونه او مزې اخلي او ته دلته ځان له یږې یوازې ولاړې او شاته د جهنم وي د اور لمبي او ته یوازې ولاړې ستا په دې ذهن کې ستا په دې سوچ کې بس حالت تېرېږي هلته خلک په خوندو مزونو کې ګوري الله ته وایي یا الله لږ خو مې د جنت ته ورنږدې کړه دغه ځای دا څومره خوندونه دي او مزې دي الله ورته وایي تا ته ما نه دي ویلي چې دغه یو سوال مې درنه قبول کړو چې ته به بیا بل هم کې وایي یا الله ما په دې خپل مخلوق کې بدبخته مه ګرځوه دا دومره بدبخته شوم زه چې دا ټول انسانان جنت ته لاړه او یو زه پاتې شوم الله به ورته وایي که دا هم درنه قبول کړم کېدای شي بل سوال به رانه وکړي بل شی به وغواړې وایي الله نه غواړم الله رب العزت به لږ رانږدې کړي د جنت دروازې ته کله چې رانږدې کړي او چې دننه وګوري د جنت خوندونه او مزې جنتیان نعمتونه تر و تازګي مینه او محبت او په هغه ځای کې د جنت هواګانې خوشبویګانې دا انسان به صبر ونه کړلی شي جنت نه څوک صبر کولی شي همداس به الله ته وایي یا الله دا څومره خوندونه او مزې دي د جنت ته مې لږ ورننه باسه الله به ورته وایي ګوره څومره د خپلې وعدې خلاف کوونکی د آدم بچیه دو سوالونه مې دله قبول کړو تا ته مې چې بل بکې ته ویل نیک او مزدا مې چې جنت ته مې ورننه باسه یا الله وایي د خپل مخلوق کې ما بدبخته مه ګرځوه دا ټول انسانان د جنت ته داخل کړي دي یو څه د جنت دروازې نه بهر ولاړ امام پکې ور داخل کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به ورته ورننه وځه اخیرنی جنتي جنت ته چې کله ورننه وځي چې ګوري خوندونه دي او مزې دي نعمتونه دي مینه او محبت د هر چا بنګلې او باغونه دي نهرونه دي د ده به هېڅ هم نه وي الله ته به وایي څه دې خوښ دي الله رب العزت به ورته وایي تمناګانې وکړه څه چې غواړې وغواړه دومره تمناګانې دومره ارزوګانې به د الله نه وکړي د هر څه به الله وله ورکړي وایي نور هم وکړه یا الله بس زما ارزوګانې ختمې شوې ما له نور څه نه راځي څه ویم الله رب العزت به ورته وایي دا یاد که دا شی وغواړه دا وغواړه الله به ورته وایي رحیم ذات غفور ذات چې اوسه پورې جهنم ته اچولی و د الله رب العزت معصیتونو او خلاف یې کړی په دنیا کې دغه الله به ورته وایي دا شی نه رایاد که زه یې دله درکوم دا به وله ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د دې انسان تمناګانې ارزوګانې ختمې شي الله یې ورته یادې کړي الله رب العزت به ورته وایي لکه ذلک دا نعمتونه هم ستا شو وعشرة امثالها او د دې په لس چنده نعمتونه نور هم ستا شو په لس چنده د جنت نعمتونه او بیا د هغې په لس چندۍ نعمتونه به الله رب العزت نور ورکړي